اگر کتونکو سلامونه کوم علم خان شیرپایم کې مېرمن را سره یاسر خان دی دا مخال زه د 200 په سیمه کې موجود یم یقینا چې د ضلع انتظامی او بیا د اریګیشن محکمې په مخ سپېړه ده چې دوی سره دومره احساس نشته چې زه کروندګر زمیندار ته څومره توجه کوم. یوه خبره دویم دغه نابالغه چې موږ دې سملو ته لیږو او د دې قام نه ووټ اخلي او د دې قام جنګ به کوو نو چې ته د دې قام جنګ کوې نو دا کومه ګرمي ده او په دغه ګرمۍ کې یو داسې واله چې په دې کې هر وخت اوبه بهیږي دا د ګلابات نه راغلې واله ده. نه دا خلک وایي چې اوبه دې په شوق ولګي خو د اوبه پې بند نه کړي چې دا ماشي پکې نه کې ودرېږي د ماشي والا ماشومان بیماران کړل موږ یې بیماران کړو نو ډېر ورځو ته وګوره په ډېر ورځو کې اوبه نه ښه دا وګورئ دا واله چې که نه دا راقه وتلې دا د خلکو ځان ته خپله جوړه کړه د حکومت کار نه دی دغه ځای اوبه ځي دا پټو ته روانې دي هغه پټي چې کوم دی هغه وچ شو دلته کې فصل کېږي هغه وچ شو دا وګورئ کچا دا زموږ ترقي ده که نه دا ترقي ده دا 200 دا داسې سنټر دی چې دې خوا ته مردان دی چې کوم ځای کې ولاړ یم که دې خوا مردان دې خوا موږ په 400 خو سخته زموږ په 400 والې ده په دې ځای نه ده. مشر څه نوم دی؟ زما جي محمد عارف نوم دی دې 200 سره تعلق ساتم جي او دا ځمکه ده اجاره ځمکه خورو جي او دا څوم ورځ د جي بیسې بندې کړي دي 15 ورځې دا تکلیف مونږ ته ډېر زیات مونږ د اخره کې اوس نن دا ملګري تلي مونږ ته وایي دا که نور څه نه دا ماشومان یې ټولو خوړل جي نو مونږ دا سوال دی افسرانو ته کوو چې خدای راپاره تاسو وایي چې مونږ دا کوو زراعتو له ترقي نو جي خاوره ګرانه ده خاورې ماټولې ګنو باندې چینجي ولګېد جوار نه شو کرلی غنم جي په 3000 روپۍ یا په 3500 من دي نو مونږ به اخر کم اصل جی سارو د اوبه نشته سارو له په بالټو کې راوړو جي نو مونږ سوال ورته کوو جي چې دا مونږ ګناه کړې ده دا کومه ناکه ده دا جی ګلابات نه جی بالونی نه دا نیر راغلی جی ولی باغ باندې جی نو کله هغه وی چې دا 400 سره چې مردان ته لاړ شو 400 ته لاړ شو وی دا مردان سره جی نو مونږ اخر نه پیګو چې ګنام سره جی مالیارانه پورالي او جی دا شان سیستم دی جی مونږ ته وبنه برابرې او دا تکلیفونه او دا جی سخه بس په هفته کې یو ورځ راشي او جی بیا وبني هفته کې یو ورځ راشي جو بس بیا 2 15 ورځې وبني دا بجلی سیستم دی جی ماشي مچان ډیر زیات جی ابا ټاکان هم پکې مړ شو جی میان کو پکې مکه خلکو میان نیول نه پکې میان ته ځکه چې وب مرداري شي جی بس د وینو اسکا وبو تر لټینو د ګټر راځي جی بس ان زیو ماشومان ټول کار کړ دا د مشه د باټاګانو خبره نه اکثر میراو سوې ته تاسو غواز وره د حقیقت دار چې موږ غواز ولې ده نو مخکې باغ چینده خو چیرې وخلې کنه نو سره چیرې بندي شي دي تاسو نو څه وایي په وادي کې شانوم دي او زه د پټواری کې لیشل دا پټواری کې غټ نه دی په باندې کم از کم 1500 جریب زمکه را په دې نیر باندې او موږ ته دومره تکلیف دی چې زموږ دا 15 ورځې شي چې وبم لیدل نه زوس په خپل دفتر را عالم دی جیو صاحب سره ناسم هغه ما ته وی چې یاره زه سره ریکوست کول شم نور د مالاس کې سنشته مون خدای شته اکسین صاحب سره ملاویدو خو دوی باندې کوي چې یاره الته بند پروت دی دلته بند پروت دی کنه وی د مونډا بند دی وړي دی ما جی دون اوپر اپریدا چې د ماش یو سی میوال دی پر لغر کو دغه دې ګټېل زموږ اخري دوه ناکې په باندې کم از کم 1200 جریب زمکه پراته را پخکته او دې خو 1500 درې نیم سو جریب دې خو په دې درې ناکو ده دا موږ ته ډیره مسله او دا مسله زموږ د ډیر وخت نه راوړ ما ته دا ریکوست مو کو چې ما د جی سټاپ بدل کا زما مسله حل کیږي کنه خو هغه یوم دا خبره مبري زمونږ ډېرې دغه وانه غستې ما یاره 2 ورځې ټایم مې بیا 2 ورځې ټایم را ما یاره چې 2 ورځې ټایم بدل درکو خو دا خبره زمونږ نه حل کېږي ځکه چې فصلونه اوس وزیر په فصلونو باندې لکونه روپۍ خرچه رااله چینجي رانه وکړو ګانې چینجي کوي جیټ تی اړ دی دا مې متو مې سیب ما ورته وی یو نیمه میاشت صرف اوبه راکړه نورې مه راکوه چې دا 2 میاشتې سخت وځي بیا په شکال مات بیا زمونږ بوله جت نشته خو مهرباني وکړه خو د دوی سټاپ دومره ناکاره دی چې دوی بند نشي بستې مینت مې ورته وکړو ما هغه ته مې ایس ډي او صاحب ته مې وی راځه زمونږ نه مخکې دغه ځای کې غټ نیر دی د رشکې واله دا دې ځای کې غټ د 200 نه بار غټ نیر دی سلیم خان نیر هغه داسې ډک بیږي هغه ته مو ایس ډي او صاحب ته مې ګورې جي داسې کار دی هغه نیر اوس اوبه کمې د ټول اوس خو زمونږ د سره منو خو هغه ډک دی مونږ خو منځ کې نو مونږ له ولې اوبه نه راکړي ما ورته خیر دې دا نه مهرباني بیا وکړه چې د دې نه لږې لږې کټ که مونږ له راکړه چې دا ماش یو سي مې نور اوبه په بلو لګي مې واړه یې پرې عالم مړه کوه که نه نو دغه مسله د نور الله دې خیر وکړي ما یې کړه داسې زمونږ مسله نه حل کېږي مونږ به احتجاج کوو چوک په باندې احتجاج وکړو ګوره کتونکو دا 1400 جریبه ځمکه چې دا په دې پرته ده دا ټول خلک اریګیشن محکمې ته ویل چې دا مه تنګوئ نو بیا به دغه دفتر کې په دغه کرسۍ نه دغه کرسو نمبر رولې دی نور ته
چې پیسې ورتراک نرم به یې سړک وجده څه به د اوبو احساس وشاره د تاسو ختموئ زمونږ د پښتونخوا حکومت په ایما باندې زمینداران ختمول غواړي زمینداري ختمول غواړي کروندګر ختمول غواړي دا یو سازش دی وزیر اعلی صاحب د دې سازش صفحې وکړه اریګیشن محکمه ورته وایي چې اوبه پې بندې کړه نو دا اوبه ولې بند دي دا 15مه ورځ ده پټي وسوځېدل پټو کې پسه نه سوځېدل دا ګورئ دا ټنډې داري دا وسوځېدې داري کدوان هغه دی هغه دی اور څه چې کوم د کم خواته ځي خو راشه څاروي خرڅي بس قربانۍ ته څاروي والی به نور غازي پاتې شو ټول زمیندارانو ځان له څاروي راوستي دي او زمینداري پټي به شړ شي نو دې ته پاملرنه پکار ده